خلیفه مامون الرشید چې د هارون رشید بچای و نو دا یو ورځ ناسته په دربار چې یوه بوډۍ زنانه راغله او فریاد یې ورته وکړه چې یوه ظالم کس د ما په جایداد باندې ناجایزه قبضه کړې ده، لہذا ته ماته له ده نه حق واخله. مامون الرشید ورته وفرمایله چې دا کس چېرته ده؟ نو دې ورته وفرمایله چې دا کس تا سره په چنګ کې ناسته. ده زوی ته اشاره ورکړه، عباس ته. نو مامون الرشید خپل زوی عباس ته وفرمایله چې ته چیک سه د بوډۍ سره برابر ودرېږه، ولې چې دا عدالت ته او په عدالت چې به مدعي او مدعا علیه دا به دوه سره برابر ولاړي. چې کله یې ودروله نو مامون الرشید بیان تیر که خو ډېر په ډار ډار سره بیان ورکه، او چې کله د دې بوډۍ نمبر راغی نو په ډېر جرأت سره او په بهادري سره او په چیک آواز سره خپل بیان ورته کاوه چې ما ول خپل ذاتی جایداد ده او د تا زوی عباس په هغه باندې ناجایزه قبضه کړې ده. نو بادشاه سره یو وزیر ناست و چې وزیر ورته وویل دې بوډۍ ته، وایي بوډۍ ته لږ په آرام باندې او ټیټ آواز سره خبرې کوه، ته د مامون الرشید بادشاه مخ ته ولاړې. نو مامون الرشید د وزیر ته وویله چې بوډۍ ته اجازت ورکړه، دی چې په کوم انداز باندې خبرې کولی شي دی د خبرې کوي، او دی چې دا چوره په چیک آواز سره چوره بهادري دلیري سره خبرې کوي دا وجه دا ده چې دی په حق باندې ده، او عباس چې دا په ډار ډار سره خبرې کوي او دی نن ګونګایسلی ده، د مطلب دا څه چې دی په ناحقه باندې ده. نو مامون الرشید د دې بوډۍ په حق چې فیصله وکړه او د خپل زوی مامون الرشید نه جایداد واخیسته او دې بوډۍ ته یې ورکړه، او دا مامون الرشید د خپل بچای عباس جرمانه که او معقوله جرمانه یې له واخیستله دې بوډۍ ته یې ورکړه چې دې بوډۍ زړه ته کوم دوک او تکلیف رسېدلی و. دغه رنګې مامون الرشید بادشاه باندې یوه سړي دا دعوه وکړله چې 30,000 اشرفۍ دا زده کو چې اشرفۍ دینار ته وایي، دینار د سرو زرو جوړي او درهم چې دا د سپینو زرو جوړي. نو یوه سړي مامون الرشید باندې دا دعوه وکړله قاضي خواته چې د یې ما نه 30,000 اشرفۍ چې دي هغه یې رنه غصب کړي دي، په زبردستي باندې رانه اخیستې دي. نو مامون الرشید د قاضي دربار قاضي عدالت ته ورغی. نو چې کله دی ورغی خادمانو د سره قالین واخیسته چې دا قالین باندې به بیا دی چینېږي. قاضي حکم ورکړ چې نه دا مظلومه چې دا چا په ده باندې دعوه کړې ده او مامون الرشید په خپله باندې دا بدوه سره ایما په عدالت چې برابر ولاړي. اسلام دا اجازت نه ورکوي چې یو بادشاه ده د ګدا یا غریب کس سره چې کومه دي برابر نه ولاړ بلکې چیک مقام باندې دی ولاړي. نو برابر سره ودرېدل او مامون الرشید دا خبر محسوس هم نه کړله چې د قاضي د ما په شان چې ګستاخي وکړله لا یې ولې دا قالین په واپس کړ. او قاضي د 30,000 اشرفیو فیصله د دې عام کس په حق چې وکړله چې بالکل مامون الرشید دا پیسې اخیستې دي دا ظلمه په دې کس باندې سلی ده. نو 30,000 روپۍ له واخیستلې مامون الرشید بادشاه نه او د بل کس مظلوم ته یې ورکړلې. نو عزتمنو مخکې قاضیان داسې قاضیان وه چې په حقه فیصلې به یې کولې، ظلم یې په چا نه کاوه. نن سبا چې کوم قاضیان دي او کوم بادشاهان دي هغه ظلمونه کوي.